अल्लाह खुनन समा मीलाद तो बेदत हुई मीलाद बेदत दरे अल्लाह मकारी यो किताब पढ़े दे अल मक़सदुल आला फी मीलाद अल मुस्तफ़ा दलाइल जिक्र करेगी इब्न हजर महसवी अगर किताब पढ़े दे अन्नेमतुल कुबरा अलल आलम बिसैयद वल्द आलम आदम खुद ज़ख़ीम किताब दे दगे रोज़ सदक़ात व दिन रिवायत जिक्र करी दी नूर खत तफसील कह दे जोड़ा किताब हमारे सर अपराध दी पहले जा सौदाई जोड़ते हो हुई दाश खबर की से زمنګ بعضی ملګری میلاد تقسیموي وای میلاد دو حیثیت لري په یو حیثیت مستحب دی او په یو حیثیت بدعت دی که منکرات پکې و دا بدعت دی او که منکرات پکې نه و دا بیا مستحب دی زره د تقسیم هم قائل نه میلاد مستحب دی او منکر خو هر وخت منکر دی مې کو کنه اوس به ته وایې چې د ولیمې ډوډۍ هم دوه حیثیت لري په یو حیثیت سنت ده په بل حیثیت بدعت ده که چېرته د ولیمې ډوډۍ صحیح کوره منکرات پکې نه وو بیا سنت ده او که ډمان راوستي وو بیا بدعت د جنازې منظم دوه حیثیت لري په یو حیثیت فرض دی په بل حیثیت بدعت دی که منکرات پکې نه وو دا بیا فرض دی فرض کفایي دی او که منکرات پکې وو ښځې پکې روانې وې نائحې وې خلکو ځانونه شکول چغې وهلې زنانه په دې جنازې پسې روانې وې دا بیا بدعت دی داسې مجلس ته به نه دی بیا خو چې هر شی را اخلي بیا به دا تقسیمونه پکې کوي منسوسي شیان به نه خراب شوي نه میلاد مستحب عمل دی دا باعث د اجر او د ثواب دی دا من اعظم القربات دی او منکر هر حالت کې منکر دی که په میلاد کې هم منکر دی که په بل حالت کې هم منکر دا چې میلاد بیخي نه وي ادي سینماګانو کې دا لپنګان راجمعي کوي ولې هغې ته به څه وایي خو ناروا ده دا مطلق ناجائز دی دا نه دی روا بناءً دا تقسیم هم زما د مزاج سره موافق نه دی او وجه دا ده دا خو بیا هر څه کې لګیا او د چا د منکراتو د وجې د چا د ناروا د وجې اصل شي نه باید سړی انکار ونه کړي ځینې ملګري یوه بله خبره کوي هسې مثال دپاره وایي دا حله اسقاط چې دا ناروا ده یا چې ورته وایي خو احنافو کتابو لیکلي وایي نه مروجه دا قید د مروجه ورسره ولې خو په رواج رد وکړه ته اصلاح وکړه ته داسې حله اسقاط وکړه د خپل پلار د مور د یو نږدې سړي چې هغه کې بیخي منکر نه وي او د رواجونو غلطونه پاکه وي موږ به هم درنه زده کړو چې دغسې حله اسقاط روا تم دغسې یو محفل میلاد وکړه د منکراتو نه خالي وکړه موږ به درته درس او شرکت به وکړو موږ به وایي داسې میلاد بیا صحیح ده ته خو په خوله وایې مروجه په زړه کې بیخي نه منې علما دیوبند دوه ډلې دي یوه ډله په میلاد شریف باندې رد کوي یوه ډله داسې ده چې د میلاد اثبات کوي دا اوږدې خبرې دي او اوس د لنډ وخت کې نه کېږي زما مقصد دا دی چې دا خبره را لنډه شي نو طرفین دي څوک چې میلاد ته بدعت وایي ناروا ورته وایي دام یو جماعت ته علما دیوبندو نه دی او څوک چې میلاد ته جایز او امر مستحسن وایي دام یو جماعت ته علما دیوبندو نه دی فیصله به څنګه کیږي محترمو چونکه میلاد مسئله کې رشید احمد گنگوہی رحمه الله یا فتاوی حقانی والا یا تانوی بابا پاشرف الجواب کی انتہائی سخت لدے اور میلاد ته بدعت ویلی دی خو محترم زبدر تنند علماء دیوبندو خپل فیصله واورم دا د تانوی بابا کتاب دے بوادر النوادر بوادر النوادر دا د کتاب دے دی بانی لیکلی دی حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تانوی رحمہ اللہ تفسیر و حدیث و فقہ و علم کلام اور تصوف کے نادر علمی مضامین پر مشتمل حضرت کی آخری تصنیف دا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ بالکل اخیرانه تصنیف محترم ادا دے زما د فیصله خوخه ده د زمونږ استاسو دا لانجه او دغه اختلاف ختمي
دا تقریبا صفحه د 190 کوم ملګرو سره وی او ځان تیراړی نور आवा دیړی د دنه چا پختنه کړی دا مچ میسه شو تراکش چیرته چې ما ته صحیح نخ کړ دلته وګوره دنه محترم پختنه شوی دا چې بعض علماء دیوبند د میلاد د اثبات قائل دي او بعض علماء دیوبند د میلاد د نفي قائل دي دا څه وجه ده دا صفحه دا 190 زما اردو دا سړي رقم نه ده نو را پورې هم نه خاندي دا وही तीसरा शिबहा ये है कि हज़रत हाजी साहिब के खुलफा में बेतबार इख्तिलाफ बाज़ मुतक़दात व मामूलात मालूमा के 2 फ़रीक़ है और हर फ़रीक़ उलमा का ही जिन्होंने एक फ़रीक़ मौलवी अहमद हसन साहिब कानपुरी और शाह अब्दुल हक साहिब मुहाजिर मक्की मौलवी अब्दुलसमी साहिब मेरठी वग़ैरह का है जिनके मुतक़दात व मामूलात मिसल हज़रत हाजी साहिब व दीगर मुतक़द्दिमीन सूफ़िया किराम पेशवायान सिलसिले चिश्तिये साबिरिये क़ुदूसिये के है और दूसरा फ़रीक़ मौलवी रशीद अहमद साहिब मौलवी अशरफ अली साहिब मौलवी मोहम्मद कासम साहिब मरहूम वग़ैरह का है जो इनके मुतक़दात व मामूलात को बिदअत व दलालत बल्कि इससे भी ज़्यादा बदतर कहते हैं दगयवड दादवाड़ खुलफा द इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह दी नो दारुस्तनी डला रशीद अहमद से अशरफ अली तानवी रहिमहुल्लाह मौलाना मोहम्मद कासम नानूतवी रहिमहुल्लाह दा द मखकिनी डलो द खुलफाओ द मुहाजिर मक्की से मामूलात व बिदअत वाई और दलालत वर्तवाई बल्कि द दीन अमज़ियात कि नौबत बशिर्क व कुफ्र पहुँचाते हैं पस इन हर 2 फ़रीक़ में से खिलाफत राशिदा किस फ़रीक़ के मुतसव्वर हो सकती है दादवा डली दी और ददी मामूलात और मुतक़दात के फ़र्क दे ये भी चिकई बल वर्त गुमराही वाई बल वर्त दलालत वाई नु कम यौ द इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहिमहुल्लाह सही खुलफा दी कम यौ डला और हज़रत हाजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह का इसी 2 मुख्तलिफ़ुल अक़ीदा वल अमल अशख़ास को खिलाफत अता फरमा कैसा अमल है 2 दासे डलो ते खिलाफत वर कड़े दे चक़ीदे में यो बल सर बदल दा और अमल में यो बल सर बदल ले न पीर से वलिद बाड़ो ते खिलाफत वर कड़े दे बस ये है वो एतराज़ात व शुबहात जिनके जवाबात माक़ूल देने में और मुखालिफिन नामाक़ूल को माक़ूल कर देने में मुझसे बाज़े कम इल्म मुहिब्बान खानवादा इमदादिया को दुश्वारी होती है बस अगर वाला जनाब तवज्जो फरमावे और इन उमूर का जवाब मुफस्सल तहरीर फरमावे तो क़त्अ नज़र इसके मुखालिफिन की जवाब देने में सहूलत हो जाए बमिस्दाक़िल यत्मइन्न क़ल्बी की मुवाफ़िक़ीन इन शराइ ख़ातिर के लिए भी बेगायत बकार आमद और मुफीद हो ज़्यादा बजुज़ नियाज़ किया अर्ज़ किया जावे फ़क़त व सलाम दा पुख्तनत शवेद दे जवाब के अल जवाब मुकर्रमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दे जवाब के बाज़ उमूर फ़ी नफ्सिही मुबाह व जायज़ होते हैं बनशु देवी अल जवाब मुकर्रमी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बाज़ उमूर फ़ी नफ्सिही मुबाह व जायज़ होते हैं मगर मफासिद आरिज़त से कभी हो जाती है बाज़ अमाल दसीदी ची फ़ी नफ्सी जायज़ दी खुद आवारिज़ व क़बीहो पवजबाए नारवा कीगी जैसे अमाल मुतनाज़ा फ़ीहा फ़ी ज़माना मिसल मजलिस मौलिद शरीफ और फातिहा व 11वें व नहविहा इनमें 2 तरह का इख्तिलाफ हो सकता है देखिए 2 तरीक़ों बाने इख्तिलाफ किएगी अवली के उन मफासिद को कबीह न समझे
چې دې مفاسد ته قبیح نه وای، دې مجالسو کې مفاسد وي او هغې ته قبیح نه وای. ای اختلاف دلالت و معصیت ہے، دا اختلاف خود دلالت اور معصیت. دوم یہ کہ ان مفاسد کو قبیح سمجھے، دے مفاسد تو قبیح ہوا ہے، اور ان مفاسد کی ساتھ ان اعمال کی بھی اجازت نہ دے مگر بوجہ حسن ظن اور عوام الناس کی حالات تفتیش نہ کرنے سے یہ سمجھ کر کہ لوگ ان مفاسد سی بچتے ہوں گے یا بچ جاویں گے اجازت دی. سوئے اختلاف الواقعی مسئلہ، دا اختلاف فی الواقعی مسئلہ میں اختلاف نہ ہو بلکہ ایک واقعہ کی تحقیق کی غلطی ہے جو علم و فضل یا ولایت بلکہ نبوت کی ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے، اور اس سی عظمت شان یا کمال قرب الہی میں کچھ فرق نہیں آنا. انتم اعلم بأدور دنیاکم، خود حدیث میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ در باب بشارت. خلاصہ دادا دے اگد جواب کئی جد جواب خلاصہ دادا چې د دې مجالسو متعلق د علماء دیوبند دو فتوی ولیدي. وی د دې وجنه کوم علماء دیوبند چې د دې په مجلس باندې رد کړي په میلاد شریف یا نور مجالسو دغه مفاسد ته کتلی دي چې په دې مجلسونو کې مفاسد دي، نو ځکه ورته بدعت او ضلالت وایي. کوم علماء دیوبندو چې دې ته جایز ویلی دی او امر مستحسن ورته ویلی دی، هغه فی نفسه دی میلاد شریف ته چې فی نفسه میلاد شریف چې دی دا جائز دی. دی په خپل رسو فیصله کوي نفس افعال کو نہیں کہتے کہ حضرت پر اثر پہنچے، نفس افعال و بدعت نہ آئی بلکہ مفاسد کو کہتے ہیں جس سے حضرت خود بری ہے. مفاسد و بانے نظر کرے زکے اور بدعت ویلی. پس حضرت کی قول و فعل کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ افعال بلا مفاسد جائز ہے، دا افعال بغیر مفاسد جائز دی. اور فتوی علماء کا حاصل یہ ہوا، علماء دا فتوی حاصل دادے کہ یہ افعال مع المفاسد ناجائز ہے، دا افعال سرد مفاسد و ناجائز دی. محترمو خلاصہ دادا چکم میلاد شریف کے منکراتی کم میلاد شریف کی ڈمی گڑی گی یا پکے چدے نور بدعات و رسوماتی اغدا علماء دیوبند و عقیدہ دادا چدا ناروا دی. دا وجد دی مفاسدونا کم میلاد شریف کی چی ذکر وی تلاوت پکی دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت و صورت بیانے گی صحیح روایات باندے دغا میلاد شریف تا علماء دیوبند بدعات نوائی دی کی مشکل نشتا. دا گو رئی دال محند علی المفند دے عقائد علماء اہل سنت دیوبند بانے محترمو دا فتوہ لگول صحیح ندی. دا گورا دا صفحہ دا دوش پیتا دیوی فالاحوال اللتی لها ادنا تعلق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکرها من حب المندوبات و اعلی المستحبات. یعنی اغا احوال چه دا غیر تعلق دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر دے اغا چه دے دا غیر ذکر دا احب المندوبات نا دے او دا اعلی المستحبات نا دے. بیا رستوی وفی مجالس خالیت عن المنکرات الشرعیہ اغا مجالس چی خالی وی دا منکرات شرعیونا موجب للخیر والبرکہ دا موجب دا خیر و دا برکت تے. بیا رستوی فعلم من هذا انا لا ننکر ذکر ولادته الشریفہ بل ننکر علی الامور المنکرت. منگ انکار نہ کو دا ذکر دا ولادت شریفہ دا رسول اللہ مبارکنا بلکہ منگ انکار کو پاغ امور منکراو اللتی انضمت معها اغا چکم منکرات دا دی سر پیوش شوی دی چکم پا مجالس و مولودیو اللتی فی الہند من ذکر روایات الواحیات الموضوعات و اختلاط الرجال والنساء والاسراف فی اقاد الشموع و تزینات. مقصد دا دے
چې د علماء دوی بند محترمو نفس میلاد د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ذکر د ولادت شریف دا بالکل صحیح دی دې ته اعلی المندوبات وای مستحبات وای دا د فضیلت خبره ده علماء دیوبند چې په کم میلاد رد کوي هغه محترمو د مفاسدو په وجه باندې نو دا د اشرف علي تنویر رحمه الله خیرنی کتاب دی دغه فیصله ده زما خوښه دا ده چې موږ او تاسو په دې فیصله